بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب السیر. ولی سب کله چې مصنف رحمه الله د حدودونه فارغ شو او شروع کوي په سیر کې، مناسبت دا دی چې دواړه حسن لغیره دي، سیرهم او حدهم، او به حسن لغیره کې هم دواړه یو شان دي. حسن لغیره په دوه قسمه دي، که چا ذهن کې وي او سامي کې مونږ ویلو. یو حسن لغیری هغه دی چې التا غیر ادا کی، غیر نه دا چې ادا کی غیر ورسره خپل ادا کیږي، او دویم هغه دی چې دا ادا کی مامور به غیر د بار مستقل فعل کې منځ ببل کې د سینې چې په اودس دی منځ مشو، او کم کې چې مامور به دی ادا کړو غیر ورسره خپل راځي، لکه حد جاری کو خلق د دې ګناه نه خپل منع کیږي، جهاد دی وکړو الهی کلمت الله ور خپل راځي، یادم شي کنه. نو دغه مناسبت دی دیو ترمنځ حسن لغیره دی او به پکې دواړه یو هم دي. نو هغه به ذکر کوي. ښه مولوی صاحب سیر صاحب د هدايه فرمایي دا د سیرت جمع ده. سیرت په لغت کې لارې ته ویل کیږي، الطریقه فی الامور، لار د دې ګرځېدونه یادي بکارونه کی ولاره اختیارول، او بشریت کی تختص بسیر النبی علیہ السلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مغازیو کی بجهاد کی کم طریقہ کارو دغه تسیرت ویلې کیږي. تاسو پوهیږئ چې څنګه نن دغه کیږي یار. وګورئ قال کتاب السیر یا سیرو دا څه حساب دی یار، دومره بوج را باندې راوسته دی. السیر جمع سیرة، سیر جمع د سیرت دا، وهي الطریقة فی الامور، دا لارې ته ویلې کیږي په کارونو کې او بشریت کې، تختص بسیر النبی علیه السلام، دا خاص د بسیر د نبی علیه الصلوۃ والسلام فی مغازیه، مغازیو کې چې کومو. قال صاحب د قدرې فرمای برو ګوري جهاد دو قسم دی، یو ته جهاد په لغت کې کوشش ته وې دا موري، او په اصطلاح کې د الله د دین د بلندۍ د پاره اعلی کلمت الله د پاره مهنت او کوشش کول دي ته ویل کېږي جهاد. د الله په لار کې جنگیدل، قتل او قتال کول. به جهاد په دوه قسم دی، یو ته کې فرض کفایي ویل کېږي، بل فرض عین دی. فرض کفایي هدي خپل محل بیانو، کله به فرض کفایي وي، او حکم د فرض کفایي څه دی، او د فرض عین محل او حکم. نو جهاد فرض کفایي علی عام طور باندې چې کله جهاد اقدامی وي، دا د جهاد یو بل تقسیم دی. یو جهاد دفاعي، کافر پتا سو هم بمنګ حمله وکي منګ خپل دفاع کوو. یو اقدامی منګ د کافرو په یو ملک باندې حمله وکړو. نو په جهاد اقدامی کې جهاد فرض کفایي وي. فرض کفایي حکم دا دی چې څو کسان ادا کړي نور غاړه خلاصيږي، او که څوک یې میدان کې ټول ګناهګاري. بل جهاد فرض عین دی. د دې صورت عام طور دی چې کوم علاقه باندې کافر حمله وکړي دغه علاقې والا باندې جهاد فرض عین شي، دفاع به کوي دفاع، او کاغو ناکافین ورپسې کوم خلق دی هغه باندې فرض عین کیږي، ورپسې حتی چې مشرق او مغرب ټول مسلمانانو ته عام شي. به دغه حکم دا دی که څوک هم جهاد نه کوي داسې به ګناهګاري کې، لکه سړی چې مثلا منځ نه کوي، فرض عین حکم نه کوي. تاسو پوهیږئ که نه؟ واورئ الجهاد فرض علی الکفایة، جهاد فرض دی علی الکفایه اذا قام به فریق من الناس، کله چې قائم شي په دې باندې یو ډله د خلکو نه سقطانو ساقطیږي د باقیونه، دا د فرض کفایي ول حکم بیان کو. اصل کې مولوی صاحب جهاد باندې مختلف د جهاد د حکم د مشروع کېدلو باندې مختلفي دورونه تیر شوي دي. اوله کې جهاد منو بالکل، او قرآن ګڼ آیتونه په دې باندې گواه دي، فاصدع بما تؤمر لکم دینکم ولی دین وغیرہ. به چې کله نبی علیہ السلام مدینې ته راغلی نو به دفاع جایز شوله، واجب نه صرف جایز شوله،
که دفاع کولی شي اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا اذن اجازت ملاو شو بیرستو دفاع واجب شولا دفاعی جنگ چو وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم څوک تاسو سره جنگ کوي جنگ ورسره وکړئ امر صیغه راله او بیرسته وقاتل المشرکین کافه والا حکم راله هلته د اقدامي جهاد بیان هم راله وګورئ الجهاد فرض للکفایة اذا قام به فریق کله چې قائم شي په دې باندې یو فریق من الناس د خلقنا سقطان الباقین نو ساقطیږي د باقیونه اما الفرضیه د فرضیت د پاره دلیل فلقوله تعالی فقتل المشرکین قتل کوي مشرکان کافتن ټول بټولا کما یقاتلونکم کافه څنګه چې تاسو وجنی ټول ولقوله علیه السلام د نبی علیه السلام د دې قول په وجه الجهاد ماض الى يوم القيامه جهاد بجاری وی تر د قیامت ورځ پورې الکا و اراد به تفسیر کوي نبی علیہ السلام مراد ماضن الى يوم القيامه دینه مراد فرض دی چې دا به فرض وي او باقی به وي الجهاد فرض ماض الى يوم القيامه داسې شو او فرض الکفایه اوس د فرض کفایي دلیل بیان اکبر وګورئ جهاد ولی فرض کفایي دی وی جی د دې فرضیت لعینه نه دی دې کې حسن لعینه خو نشته دی الله بندگان وجل دی بکی علاقه قرآن ول دی بوټي موټي فصلونه سیزل دی دې کې ذاتی حسن شته نشته دی معلومیږي د حسن د بل چا د وجه نه دی هغه څوک د الهی کلمت الله ده نو کاغه بازو کوله او نو بس صحیح د خبره ختم شو مقصود پوره شو هم دغه شان حکم کې فرض کفایي نو فرض کفایي هم دغه ته وایي چې باز یو کې هغه مقصد حاصلېږي ټولو ته پکې ضرورت نه وي نو هر هغه حکم چې بعضو کولو سره مقصد پکې حاصلېږي او حکم پوره کېږي نو فرض کفایي که نه نو لأنه ما فرض لعینه ځکه دا نه د فرض شوی لعینه اذ هو افساد فی نفسه ځکه جهاد دا فساد دی فی نفسه وانما فرض او دا جهاد چې دا فرض شوی لاعزاز دین الله دې لپاره چې د الله دین ته عزت میلاو شي او دفع الشر او دفع الشر وشي نه لعباد د بندګانو نه نو فاذا حصل المقصود کله چې دغه مقصود حاصلېږي په بعض خلکو باندې سقط عن الباقین باقیونه به ساقطېږي نو مقصود حاصل اول مقصود دی که صلات الجنازه جنازي مون چې بعض خلک وکي نو حق د مړي پورا شو کنه شو هم دغه شان د سلام جواب چې بعضی کسان ورکی چې سلام اچولې دغه حق پوره شو کنه نور پکې بری شو فإن لم يقم به احد دا د فرض کفایي حکم دی چې څوک یې مونږ کې ټول ګناهګاری کی فإن لم يقم کشر قائم نشي په دې باندې څوک هم اسم جميع الناس ټول خلق به ګناهګاری کی به ترکید جهاد د پرې خودلو بوجه وجه لأن الوجوب على الكل زکا وجوب خو په ټولو باندې دی دا د ټولو ګناهګاری د وجه بیانوي ټول ولې ګناهګاری کی چې وجوب په ټول باندې ځکه وجوب په ټولو باندې دی خجی على الکفایه ولې دی پکار د چین وې کنه دسی وایا برابر بر متن کې څو مسلې وکړلې فاذا لم يقم به احد اثم جميع الناس دو مسلې ته معلومه شول یو دا ک جهاد ونه شټول ګناګاریږي د دې دلیل پکار دی بل مسله دا د ک بازي وکي نو حق پورا شو دو معلومه شوي ټول ولې ګناګاریږي لأن الوجوب على الكل دا غیر پر دلیل شو وجوب پچا دی پټولو دی خنو بازي چې وکي ته مقصود پورا کیږي نو پکار درې چې فی فرد باندې لازم شي وینا کنه چې ټول لګي شي به بدنور کارونه څوک کوي خجي ولأن في اشتغال الكل او ځکه په مشغولېدلو د ټولو کې به په جهاد باندې قطع ماده الجهاد به خو د جهاد ماده ختم شي جهاد ماده معنا من الكراع اسونه مسونه به څوک ساتي به والسلاح اسلحه به څوک جوړي نو فیجب علی الکفایه واجب ده الکفایه بعضی به جهاد کی بعضی تیاری کی ها دویم صورت د جهاد د فرض عین د چکل جهاد فرض عین شي په دغه صورت کې به بيد سي نه چې بعضی وکړو د نور غاړه خلاص شو هر سړی بخپل غاړه د خپل خلاصي
الا یکون النفیر عاما مگر دا چې نفیر عام شي یعنی ډیر لخر د کفارو مسلمانانو باندې حمله وکي فحينئذ يسير په دې وخت کې ګرځي من فروض الاعیاننا لقوله تعالی انفروا خفافا وثقالا وزي تاسو سپک او درانه ځوانانی کې بوډاګانی او که غریب یو کمالدار جهاد له وزالایا وقال امام محمد فرمای رحمه الله جامع صغیر کې الجهاد واجب ګردل تسوي جهاد واجب دی نو دا فرض عین او فرض کفایي دواړو ته شامل شو ورپسې سوي الا ان المسلمین فی ساعت حق مسلمانان په ساعت کې دا فرض کفایي بیان دی نبی په ټولو باندې نه دی به ورپسې سوي حتی يحتاج الیهم حتی يحتاج الیهم حق ورته احتیاج شي دا فرض عین احتیاج شي فی فرتا به ټولو زی فاول هذا الكلام چې اشاره الى الوجوب عن الكفايه پدې کې اشاره د وجوب کفایي ته واخر حتى يحتاج اليهم کې الى النفير العام ته اشاره ده چې د کفار ولخر مسلمانانو باندې راشي وهذا وجد ان المقصود عند ذلك چې کله نفير عام وي جهاد فرضیان شي نو مقصود په بعضو بنا حاصلېږي ټول بزي ځکه مقصود چې په دغه وخت کې لا يتحصلو دا نه حاصلېږي الا باقامه الكل مگر دا چې قایمي ټول فیفترض علی الکل نو فرض بشي په ټولو باندې مولوی سے پوهیږي دلته جهاد دفاعي بیان او سره ته وی ګوره جهاد اقدامي هم دی وقتال الكفار واجب قتال الكفار واجب دی وان لم يبدأوا اگر کاغو ابتداء د جنگونه کی اقدامي جهاد دیکھا وللعمومات قرآن او حدیث کی عام الفاظ راغلي دانی دی ویلي چې صرف دفاع وکي چا باندې جهاد نه دی واجب دا غو بیان کړي ولا يجب الجهاد على السبي ما شوم نه دی ولئن السبي وجب بیان ما شوم چې خبره انتهي اسانه ده بس خلاصې د ضرورت نشته زم به کنه مدینه المرحمه دا خو زید رحم دی په رحم بکار دی جهاد کې خو د خوګیدلو او د مشقت خطر ده نو دا د سره نه دی مناسب هم دغه شان په غلام ما نه دی ولا امراتن بخزنه دی ولی غلام بد مولا او خزه بد خاون خدمت کوي او حق د بنده د الله په حق مقدم دی چې کله فرض عین نوي لتقدم حق المولى والزوج ځکه مقدم دی حق د مولا او د زوج ځکه دا محتاج دی الله خو نه دی ولا اعمى او بړون مانی نه دی واجب ولا مقادن دغه شان په ګډ مای نه دی ولا اقطاع لا سی ګډي باغ نه دی ولل عاجزیم ځکه د خلق عاجز دي فین هجم العدو على بلد که فرزین شي ګوره به ورځ پټول مانی دی کا خزي ته غوان ته پوس پریدا غلام ته وې د اولاد ته پوس پریدا فین هجم العدو کشری هجوم کی داخل شي دشمن على بلد باندې مسلمانانو به خار وجب على جميع الناس باندې واجبېږي چې دفعو کی تخرج المرأة خزبوزي بغیر د اذن د خاوننا غلام بوزي بغیر د اذن د مولانا ولی لانه صار فرض عین بدی صورت کې خو فرض عین وګرځيږي وملك اليمين ورق النکاح او ملک یمین چې ده کنه غلام والے او رق النکاح خزتوبه دا په فرضیان کې کار نه کوي چې خاون ورته وي منځ مکوا دای نه کوي یو ته مولا وي منځ مکوا غلام نه کوي دلته کار نه کوي به دلته هم فرضیان شو جهاد دلته هم کار نه کوي لا يظهر دان ظاهری کې باغ د فروض اعیانو کې کما فی الصلاه او صوم کې دغه مسله ده بخلاف ما قبل النفيري په خلاف دغه صورت کې چې نفيري عام نوي الته فرض کفایي وي ول الته وجه سره ځکه مولوی صاحب الته بغیر باندې کار پوره کیږي کنه مقصد پوره کیږي نو دیو چلځي چې بر دې حق په مال کی د خاون یا د مولا لئن بغیرهما ځکه بغیر د خزه او د غلام باندې مقنعا کفایت کیږي کنه نو فلا ضرورت هیڅ ضرورت نشته له الا ابتال حق المولى والزوج چې د مولا حق په مال کی یا د زوجه خزه په مال کی مولوی صاحب دې بو شلې بلې مسلې دغه کې دی مسله دا مجاهدین دا سکول شي jihad لذي او د خلکو نه پیسې والی پیسې راغونډه کې لګه تکړه شي وینا کنه کله شي بیت المال کې پیسې وي نو jihad څه اجرت باندې خو څوک نه کوي چې jihad کې خلکو نه پیسې راغونډه خرچه دې کوم کیږي سره خپل کو کنهشته بیت المال نه رااله ها کې بیت المال کې خرچه نشته
مجاهدینو سم پیسې نشته نبی مجبوری ده یو به جهاد کی بل بوله پیسې ورکوي بل خلکو نه پیسې سلولی شي تاسو پوهیږئ که نه ویکره الجول مکروه دی جول پیسې مقررول دا له مادام للمسلمین فیون تر څو چې مسلمانانو سره فی وي وګورئ داسې نه چې خلکو نه پیسې لي او بیا به چې د بوتل اسکي او قسمه قسمه خوراکونه پکې نه د جهاد دپاره پیسې یادوو جایز د خلکو نه پیسې واله جهاد دپاره چې ستا کوم ضرورت دی به پوره کړي داسې نه چې یو دکاندار در باندې د پیپسۍ یو 400 لکه روپۍ جوړې شوي وګورئ ويكره الجول ما دام للمسلمين فيون لانه يشبه الاجر ذکر دې مشابهت خود اجرت سره دی او څوک په جهاد مانی چې دا یو عبادت دی اجرت اخیستلی شي ولا ضرورت الیه او چې کله مال فی وي بیا خو دې ته ضرورت هم نشته دی مال فی پیژنې که نه دا به راشي راله رستو کوم مال چې بغیر د جنګ د کافرو نه حاصل شی ته مال فی وي لأن مال بیت المال ذکر بیت المال مال چې دی معدن هغه تیار شوی که نه لنوایب المسلمین د مسلمانانو مصایب په وخت کې حاجاتو دپاره دا د مسلمانانو حاجت دی که نه جهاد کول پیسې به ورکوي دی کې فاذا لم يكن کله چې نه وي په بیت المال کې مال نو فلا بأس نو بیا سباق نشته دی بأن یقوي بعضهم بعضا ان یقوي چې قوي کې بعضو لره څه مطلب یو جهاد لږي بل پیسې ورکوي ته چې د چا نه پیسې اخلي هغه ته خو ضرر دی که نه یار هغه ته ضرر دی خو هلته ګټه ډېره ده ښه یتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر العام ضرر خاص به موږ برداشت کوو چې مسلمان نه پیسې والو خو چې غټ ضرر پې لري کو د کافرو مقابله وکړو وګورئ یختارو اهون الشرین دا ټولې مادي دي پې لأن فی ځکه به دی کې دفع الضرر الاعلى دفع الضرر اعلى ده بالحاق الادنى برداشت کوو به ادنا هغه به ملحق کیږي یؤیدو زموږ د دې خبرې تایید کوي نبی علیه الصلاة والسلام چې و دا نبی علیه السلام دا فعل واوره نبی علیه الصلاة والسلام اخذ دروعا زغرې اخیستې وې د صفوان نه هغه رضا نه وتې اخیستې وې که ویل غصب کې که نه ویل نبی علیه السلام ته ویل نه بیل راوړمه واپس درکوو امانت به ورته وایي اغصبت یا محمد قال بل عاریة مضمونه مخکې راځئ وعمر رضی الله عنه چې کان یغزي الاعزب هغه به جهاد له لېږلو اعزب غیر شادي شده ان ذي الحلیله د ښځې واله د طرفه مثلا که ته زه ستا ښځه سیم نشته جهاد له لاړ شه ویؤتي الشاخصه او شاخص چې دی څوک به چې جهاد له تللو هغه له به یې ورکولو فرس القاعدي د قاعد فرس څوک به چې جهاد له نه تللو باب کیفیت القتال باب دی په بیان د کیفیت د قتال کی کله چې د نفس جهاد بیان نه فارغ شو سی بیان د کیفیت کی تاسو خبره پوهیږئ مسله دا ده چې کله مسلمانان دارالحرب ته داخل شو او د کفارو د یو قلعه یا د یو خار محاصره وکړله نو مسلمانانو تاسو ته ول حکم داري دعوت به ورته ورکړئ چې اسلام راوړئ هېڅ هم درته نه وایو دا ولې مقصود خو اعلی کلمت الله ده که نه چې هغو ته هم پته ولګي دیو سره پیسو میسو یا د قبضو دپاره جهادونه نه کوي اعلی کلمت الله دین دپاره کوي ودغه شان عبدالله بن عباس سره نقل دی واوره واذا دخل المسلمون دار الحرب فحاصروا دی محاصره کی مدینه د یو خار او حصن یا د یو قلعه د مدینې نه وړئ داوهم دعوت به ورته ورکړي الاسلام ته لما رویه د وجې دې نه چې لما روى ابن عباس د وجې دې نه چې عبدالله بن عباس روایت کړی دی نبی علیه الصلاة والسلام چې ما قاتل قوما یو قوم سره هم جنګ نه وکړی حتی دعاهم الى الاسلام څه مشکل شته پکې ښه جي بر وګورئ به او که وایي چې موږ اسلام نه راوړو اچھا که اسلام یې راوړو بس بیا به اوس نور جنګ موږ نه کوي ښه فإن اجابو که چېرې جواب یې ورکړو یعنې اسلام یې راوړو نو کفو عن قتالهم د دوی د جنګ نه به منع شي لحصول المقصود مقصود حاصل شو که نه او نبی علیه الصلاة والسلام هم دغه شان فرمایلی دي چې موږ ته د جهاد د جنګ کولو حکم دی تر څو چې څه وویلی شي لا اله الا الله بس لا اله الا الله باندې جنګ انتها ته رسي وقد قال صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس ما تهم مر شوی زه جنګ وکم د خلکو سره حتی یقولوا لا اله الا الله حتی د انتها دپاره ده
لا اله الا الله ولا خبر ختمه برګوري به او کویل چې مونږه اسلام نه راوړو نو به دویم حکم دارې چې جزیه ورکړي زمونږ اهل ذمه جوړ شي ټیک ده نو کدی ته تیار شو هم صحیح ده او کدی ته تیار نشو نو به بل مسله را روانه ده خو ور جزیه مسله دا چا مبارک را چانه جزیه قبليږي اوس د عربو بت پرست شری یا مرتد خلق کم دي هغه جزیه نه قبليږي اسلام یا ترا بس منس کې بل څه نشته وین امتنعوا کشر دی ومن شدعهم الى اداء الجزيه تبداوت ورکی به امر رسول الله صلی الله علیه وسلم بدی امر کړی دی عمر الجيوش ہوتا لخر و مشران ہوتا بلا قران کې چې الله پاک بیان کړی د جنگ د ختمېدو انتهای او بدیم بیان کړی دی حتی یعطوا الجزيه تر دې چې جزیه ورکی په دې بجن ختم شي ولانه احدهما دا یو هغه شی دی ينتهي به القتال چې بدی باندې انتها ترسي قتال على ما نطق به النص بنا د هغه شی چې هغه باندې نص نطق کړی دی نص په دې بیان کړی کنه څه ویلي قاتل الذين لا يؤمنون بالله الى ان قال حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون تاسو به کې کنه خدا مې ورته ویلو دا هر چا په حق کې نه دی وهذا من حق وهذا في حق من دا په حق دا چا کې د جزیه مسله من يقبل منه الجزيه دا چانه چې جزیه قبليږي او دا چانه چې جزیه نه قبليږي نو هغه ته څه فایده نشته چې موږ وته وی جزیه ورکا چې قبلوي ته نه څه له توایو ومن واغ څوک لا تقبل منه چې دا غونه جزیه نه قبليږي لکه مرتدین دی وعبدت الاوثان دی من العربي دا عرب بت پرستا لا فائده في دعائهم فائده نشته چې دی وراوبلو الى قبول الجزيه لانه لا يقبل منهم ځکه نه قبليږي د دیونه مگر صرف اسلام قال الله تعالی تقاتلونهم جنگ به ور سره کوي او يسلمون یا به اسلام وروړي بل څه شته دی فإن بذلوها فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلم الاكبر وګوري چې جزیه ته څوک تیار شو اهل ذمه به دیو باندې باغ حقوق وي کوم چې به مسلمانانو وي او د دیو د باره به ماغه حقوق وي کوم چې د مسلمانانو د باره به زمونږ په شان شوي راځي موږ سره اوسېږي ټیک ده فإن بذلوها کچری دیو قبول کی جزیه لرا فلهم د دیو د باره ما هغه څه وي کوم د مسلمانانو د باره وي وعليهم بدیو باندې به ماغه بوجو نوي کوم چې مسلمانانو مانی لقول علي رضي الله تعالى عنه انما بذل الجزيه دیو خرج کوي جزيه دیو قبلي جزيه ليكون دماؤهم دې لپاره چې دیو ویني شي کدما انا بشان او د دیو اموال شي کاموال انا بشان والمراد بالبذل القبول مراد د بذل سره څه قبول وكذا المراد بالاعطاء المذكور فيه او دغه شان مراد په اعطاء سره کوم اعطاء المذكور فيه کوم چې بدغه جزیه په باب کې ذکر ده په قران کې حتی یعطوا الجزيه او اغه نه مراد هم سره قبول کی کا دا نه لازمي چې په الحال د جزیه ورکی قبل دل والله اعلم مولوی صبر وګورئ مسله دا بیانې ترڅو چې دعوت اسلام چاته نه رسیدلې ترغی ور سره jihad نشي کولای ښا تبلیغینو دا مسله ټیک ده ترڅو چې دعوت اسلام نه رسیدلې چې رسیدلې یو به بار بار ورسېغه به نه ضروري کا کنه ولا يجوز جائز نه ده ايقاتل چې جنگ وکړل شي من دغه چا سره لم تبلغ الدعوه چې هغه د دعوت نه رسیدلې اسلام ته الى شر الى دې کنه الا ان يدعو مگر دا چې دعوت ورکی بس به بجای شي او وینه منی لقول علیہ السلام فی وصیت عمراء الى جنادی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بقول کولو په وصیت کې کوم وصیت چې کوم به د اجناد د لخر او عمراء تکولو څه به وتویل فدعوهم الى شهادت الله اله الا الله دا به وتویل ولانهم بلوا ورکن بدعوتی چې دعوت ورته ورکی هغه ته به ولګي چې به دیو قبضو موضوع د بار جنگونه نه کوي یعلمون هغه ته به ولګي ان من شي نقاتلو من دغه سره چې جنگ کو بدینی کو لا علی سلب الاموال د مالونو په سلب کې دوی نه کو او سبي الذراري او دغه د اولادو په خېت کې ول باندې نه کو فلعلهم يجيبون کله شغو جواب ورکي اسلام راوړي نو په ګوړې چې مري زهر تاجت شته نو فنكفى دې کنه نو موږ د بره به کافي شي د مؤنت د قتال جنگ کم بوج دی غینه موږ هم خلاص ولو قاتلهم قبل الدعوه او که چا ور سره دعوت نمخ کې جنگ وکونه به
وی ګناهګاری کی ښه اثمه لنهي نهي دي راغلی ده منه تې راغلی ده خو که کوم خلک یې مړ کړه نو د هغو به قصاص مساسي وي نه قصاص نشته دی غیر معصوم دي ښه د هغو ویني کافران دي غیر معصوم دي ولا غرامت تاوان بنوي لعدم العاصمي ځکه عاصم نشته دی که نه نه دارالاسلام کې جزیه به ته ورسیږي ذمینو به ته ورباندې او نه مسلمانان دي هغه دین دی هغه پکې نشته احراز دی په دارالاسلام بداري په دارالاسلام کې هم نشته دی فصوره که قتل النسواني والصبياني لکه ښځې وجل او ماشومان وجل جایز نه دي خو که چا مړه کړه د کافرانو دا دواړه نه تاوان به نشته او که چا ته دعوت رسېدلی نو به وایي مستحب دی بیا به هم دعوت ورکړه څمرې خو نه خو ضروري نه دی ښه واستحب مستحب ده ان يدعوه چې دعوت ورکړلی شي من هغه چاته بلغته الدعوه چې دعوت ورسېدلی وي مبالغة فی الانذار دې لپاره چې په انذار کې ښه مبالغه وشي ولا یجب ذلك البته دا واجبه نه ده لأنه صح واجب نه دی پر دعوت ورسېدلی بس خبره ختمه ده نو تبلیغیانو دومره پورې خبره چې پر دعوت ورکې بده نه ده خدا د چې اول به دعوت ورکې اله به جهادي دا به ټیک نه ده ځکه چې رسېدلی بیا خو نه ده واجب که نه اوس فرضې ته ګډ ته دعوت رسېدلی دا ده چې پوره مسایلو نه بني خبره بېله خبره د اسلام خو رسېدلی دی که نه دومره کافي ده مبالغة ولا يجب ذلك لأنه صح صحیح ثابت ده چې نبی علیه الصلاة والسلام چې اغاره هغه غرضګیري وکړه علی بني المستلق باندې وهم غارون علن کې هغه غافل وو حمله به وکړه هغه غافل وو دا نه اول یو تنویل چې در باندې در رواني ښه وحید الى اسامه اما عهد وکړو د اسامه رضی الله تعالی عنہ سره ان یغیره چې دا حمله وکي علی ابنا باندې حمله وزن صباحا سبا ثم يحرق بدوسيزي ارسولا او غرضګيري چې ده کنه حمله لا يكون بدعوه دا غونی چې داوا ده لکه موږ در رواني د خیره سره کا دا مطلب نه دی دا بغیر د دعوت کی معلومیږي یو بل دعوت ورسېدلې بس قصه ختمه